منګ لا د خبرو طاقت او صلاحیت او قوت هغه ذات را کړی دی لاسونه خپې به جواب ورکړي منګ ته د لاس د قوت د خبرو قوت او طاقت هغه ذات را کړی دی چې انطق کل شی کم ذات چې د ټولو ته د خبرو طاقت ورکړی دی سورة الانعام آیت نمبر 46 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون صدق الله العظيم مخیات مبارکو کی اللہ جل شانہ منکرینو د توحید او د رسالت دا غوی ذکر فرمایل او بیا دا غوی په وجه د انکار په دنیا کې الله جل شانه په غوی باندې جزوی طور باندې لګ لګ عذابونه هغه مسلط کی دي د پاره چې دوی تضرع او تواضع اختیار کی رجوع الی الله او کی خو چې کله دوی د الله جل شانه د هغه ډیل او د مهلت ناجایزه فائدہ اوچته کی نو بیا الله جل شانه دوی لرا د هر سیز خو کولو فراخه چوٹ ورکی تر دې پوری چې دوی خو خوشاله شي او مطمئن شي نو بیا په دغه وخت کې ناصاب په یو عذاب په ذریعہ باندې دوی هلاک کړي شي او بیا الله تبارک وتعالى د ظالمانو په هلاکت باندې دا او فرمایل الحمدلله رب العالمین نن آیتونو مبارکو کې بیا د توحید فطری او عقلی دلائل الله جل شانه ذکر کوي چې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا چې تاسو په دې خبر نه پوهیږئ چې چری الله جل شانه تاسو نه قوت سماعت او قوت بصارت ستاسو د اوریدلو قوت ستاسو د قتلو قوت هغه تاسو نه سلب کی او ستاسو د زړونو د فقاهت او د پوهې چې کوم صلاحیت دی هغه تاسو نه سلب کی نو څوک د الله نه سوا داسې شته چې هغه تاسو ته واپس درکړي وګوره څرنګه موږ دوی ته اړو قسم هغه آیاتونه معجزات هغه دلایل موږ دوی ته بیانو بیا هم دوی دغه نه چې دی مخ اړي او دوی ته وایي کچري د دې خبرې ماته تاسو خبر راکړئ کچري الله جل شانه د شپې یا د ورځې ناصاب په تاسو باندې عذاب مسلط کی نو بیا څوک تاسو بچ کول شي سوا د مشرکانو نه د مشرکان دوی بچ دي هلاک کیږي قل ارایتم قل تو ارایتم ای پوهیږي تاسو ان اخذ الله سمعکم کچری واخلی الله جل شانه سمعکم وغن استاسو وابصارکم او سترګ استاسو وختم على قلوبكم او بند کړي زړونه عقلونه استاسو من اله غیر الله سوک زموار دے سوا د الله نه سوک معبود دے سوا د الله نه یاتیکم به چی اغا روڑی تاسو ته دغه طاقتونه واپس الله تبارک وتعالى کچری تاسو نه د قوت سماعت قوت بصارت او دغه سی مهر ولګي تاسو په زړونو باندې نو بیا تاسو ته څوک داسې د الله نه سوا شته چې هغه د قوتونه د طاقتونه تاسو لا واپس درکړي نشته دی د الله تبارک وتعالى ذات هغه ذات دی چې وجعل لكم السمع والابصار والافئده
تاسو ته ما قوت سماعت درکړې دی، قوت بصارت درکړې دی، او افئده د زړه قوت او طاقت می تاسو ته درکړې دی. قلیلا ما تشکرون، ډیر کم خلق تاسو د دې نعمت شکر ادا کوي. نو لہذا چې کوم ذات مونږ ته دا نعمتونه راکړي دي او مغه ذات با په ورځ د محشر فرمایي چې الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت باندې با په خلو باندې په جبو باندې با مهر والی شي، ستاسو لاسونه ما سره خبرې کوي. وتشهد ارجلهم، او ستاسو خپې به شهادت گواهی ورکوي بما كانوا یکسبون، دا کارونه چې کوم تاسو کړی وي. وقالوا لجلودهم، دا کسب گویا شیخ خپل اندامونو ته لما شهدتم علینا، ولې زمون خلاف گواهی ورکوي، حالانکه ما دا گناه چې ستاسو د لذت د پاره، ستاسو د تسکین د پاره، ستاسو د مزید د پاره ما دا گناه کړو. لما شهدتم علینا، ولې زمون خلاف گواهی ورکوي، اندامونو ته بوي. قالوا، اندامونو ته جواب ورکوي د بندا، انتقنا الله الذي انتق كل شيء، منګلا د خبرو طاقت او صلاحیت او قوت هغه ذات راکړي دي. لاسونه خپې به جواب ورکوي، منګ ته د لاس د قوت د خبرو قوت او طاقت هغه ذات راکړي دي چې انتق كل شيء، کم ذات چې د ټولو ته د خبرو طاقت ورکړي دي. لہذا رب کائنات په خپل قدرت کامله سره، حکمت بالغه سره د انسان پسترګو کې د قتلو بصارت یې خېده، په جبه کې قوت گویایی خېده، او په دماغو کې قوت فقاهت او سمجھ بوج دا صلاحیتونه الله جل شانه یې خېده. ګینې ډېر ښکلي حسین او جمیل خلق وي ظاهر په ظاهري اعتبار سره، خو چې کله معمولی یو رګ الله رب کائنات دا غینا حرکت کې راولي او خوځي د الله په حکم سره، بیا خلک وي دا منټل دی. ومغه خپل نوجوان وي، خپل انسان وي، روغ رمټ وي په هر اعتبار سره، خو وای چې دا منټل دی، د دماغ کار نه کوي. رب کائنات د دماغو هغه صلاحیت هغه تی واخ دغه سي غټي غټ سترګې بغړیږي، خو قوت بصارت پکې نه وي. الله تبارک وتعالى هغه قوت ته سلب کی، او دغه سي غوړ غوګونه به وي، خو قوت سماعت د اوریدلو چې کوم صلاحیت دی الله تبارک وتعالى د بندنه سلب کی. نو لہذا د دې نعمتونو قدردانی پکار دی. خوش قسمت خلق هغه وی چې الله تبارک وتعالى هغه ته د دغه نعمتونو د قدردانی توفیق ور نصیب کی په خپل ژوند باندې. نن زموږ استاد دغه قوتونه دا لګیا د په ګناهونو کې استعمالي لګیا دي، اگرچه هر طرف ته فحاشي عریانی د اغیار او مهنت هغه ډیر زیات دي، خو به حیثیت یو مسلمان مونږ او تاسو لره شپه ورځ د دې خبرې مهنت او جدوجهد او سعی کول پکار دي چې په خپل هم خپل اعضاء، خپل اندامونه، خپل نظر، خپل غوګونه، خپل جبه دا په صحیح ځای استعمال کو، او نورو د پاره چې مونږ او تاسو د صحیح استعمال د پاره ذریعہ جوړ شو. نن دغه د انټرنیټ د استعمال د وجنه، د نظر غلط استعمال د وجنه، غیر محتاط او بغیر د علم نه د انټرنیټ د استعمال د وجنه یو لوی تعداد د مسلمانانو د نوجوان نسل هغه الحاد طرف ته، شرک طرف ته، کفر طرف ته، قادیانیت طرف ته، نور باطل او فرقو طرف ته روان دي. خلک خپل ایمان نه لاس وینځي لګیا دي، غیر شعوري طور باندې، غیر محسوسي طور باندې نن اغیار لګیا دي. زموږ نوجوان نسل گمراهی طرف ته او شرکیات طرف ته او د ختم نبوت د انکار طرف ته او د دین اسلام چې کوم بنیادی ارکان دي چې دا غینه انکار کول چې دی هغه کفر دی، هغه طرف ته چې دی بوزي لګیا دی. نو لہذا به حیثیت یو مسلمان د خپل د ایمان فکر کول، د خپل د نظر صحیح استعمال، د خپل د غوګونو صحیح استعمال، د خپل د جبې صحیح استعمال، او د خپل د لاسونو د ګوتو صحیح استعمال. وتکلمنا ایدیهم، په ورځ د قیامت به زمونږ د ګوتې به د الله جل شانه په وړاندې به شهادت ورکوي چې په دې ګوتو باندې ما کم کم سیز سرچ کړی دی، کم کم سیز لایک کړی دی، کم کم سیز شیر کړی دی، کم کم سیز سبسکرایب کړی دی، او په دې نظر باندې ما کم کم سیز کتلی دی. لہذا په دې
لاس او پدی نظر او پدی ژوند ما سره کم مرګري دي کم خلکو سره تعلق ساتم لہذا د چا خبري اورم چا سره می دوستانه ده چا سره می تعلق دي زما مرګري څوک دي لہذا د دې ټولو حساب مونږ تاسو سره کېدون کړي نن دغه اندامونو غلط استعمال د وجنا خصوصا د بد نظری د وجنا حضرات اکابرین امت بزرگان دین علماء کرام دا مسله لیکلي ده د بد نظری او داسې ګناه ده چې اکثر د دې د وجنا انسان ته د مرګ په وخت کې کلمه شهادت هغه نصیب کیږي نن زمونږ استادو دغه انټرنیټ او د فحاشي عریانۍ د وجنا بد نظری دا کثرت سره کیږي لګیا دي او دا خلک سره خلک ګناه نه غني حالانکه دا یو داسې ګناه ده د دې د وجنا عین د مرګ په وخت کې سړی د کلمه شهادت نه محروم کیږي لګیا وي نو لہذا دغه اندامونو صحیح استعمال او حفاظت دا موږ تاسو باندې واجب دي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي کچې زه تاسو نه دا نعمتونه خپل واپس واخلم نو بیا څوک شته چې تاسو له درکې سوا د الله نه بل څوک داسې نشته دی چې دغه نعمتونو راکولو والا او اغشتلو والا رب کائنات چې چاله ورکوي څوک اغشتي نشي او چانه الله رب العالمین دغه قوتونه سلب کی یو ځل واخلي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید چې کله بنده ناشکری وکي رب کائنات د طرف نه به پدې نعمتونو باندې زوال راځي سترګو نظر سلب شي د دماغ فقاهت سلب شي د زړه قوت او طاقت چې دا د ناشکری سره سلب کیږي قلت ورته ويا ارایتم آیا کویږي تاسو ان اخذ الله کواخلی الله جل شانه سمعکم غوګن استاسو وابصارکم استرګ استاسو وختم على قلوبکم او بند کړي زړه استاسو عقل استاسو من اله غیر الله سوق د زموار سوا د الله نه یاتیکم به چی روړي هغه تاسو ته طاقتونه انظر اغرا کیف نصرف الآیات څنګه قسم بیانوم آیاتنا ثم هم يصدفون بهم مخړوي دوی داغینا صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا